سورہ یاسین آیات نمبر 51 دریم رکو دریشتم سپارہ صفحہ نمبر 7 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پدی 7 آخرنے لائن کے بالکل ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون صدق الله العظيم سورة یاسین آیت نمبر 51 دریم رکو دریشتم سپارہ کتا سلیات شي ما قبل آیتونه کې مونږ دا خبره کړې و اورز د قیامت الله تعالی به کم دی جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام به یو چغه اوخي قیامت برایشي اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام به شپېلي اوخي او قیامت برایشي ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون بیا به کم دی یو شپېلې به وهلی شي او د هغه شپېلې نه پس دا ټول خلق به کم دی د قبرونو نه راپاسي د قبرونو نه مرقد ویل کیږي هغه ځای ته چې پاغي کې سړی آرام کوي نو قبر ته چې کم دی مرقد ویلې دی مرقد ویل کیږي هغه ځای ته چې بنده وګي سکی آرام کوي نو په ذهن کې یو دا سوال راځي چې یاره په قبر کې به ګناګار بنده ته سم ملاويږي تکلیف هم متبه ملاویږي نو چې کم یو بندل تکلیف ملاویږي نو خو د سره چې کم دی آرام کولی نشي نو بیا څنګه مرقد ته قبر ته مرقد ویل کیږي علماء د دې جواب ورکړي دي وی دا قیامت چې کومه سخت ده او د قیامت چې کومه سخت ده وی دا هغه سختې په مقابله کې وی دا ګناګار سړی به کم دی دله به د قبر د زندگی دا به بالکل د آرام والا و تخکار شي نو هغه لحاظ سره قبر ته په عربی کې مرقد ویل کیږي نو په دې آیتونو کې د هغه ذکر دی ونفخ فی الصور او پوکی به وهلی شي فی الصور پشپیلای کې فاذا هم من الاجداث پس ناګهان بدوی لقبرنا الى ربهم د خپل رب طرف ته ينسلون پمنډه به اوسغلی خلک چې کله د قبرونو نه پاسيږي د دې په بدنونو به کپڑے بنوي پهله کپڑے به کم د حضرت ابراهيم عليه السلام ته بواچولی شي دویم نمبر کپڑے به کم د نبی عليه السلام ته واچولی شي او دریم نمبر کپڑے دا به د حضرت موسی علیہ السلام ته واچولی شي قالوا ندیب وای یا ویلنا چهای افسوس من بعثنا چرا پاسول مونگا من مرقدنا لقبرننا مونگتا هذا هم داد ما وعد الرحمن جو وعده کړی د رحمان وصدق المرسلون او رښتیا ویلي دي پیغمبرانو داخله چې کله د قبرونو نه پاسي او د قیامت دا سختی وګوري نو دی وی یاره مونږه چا د قبرونو نه پاسولو دې ته جواب وشي هذا ما وعد الرحمن دا الله تاسو سره په دنیا کې وعده کړی و چې تاسو باندې به اول د قبر زندگی وي بیا به د قیامت وي نو هغه قیامت وعده الله رښتیا کړه وصدق المرسلون او هر یو پیغمبر د قیامت تاسو ته کوم دې مسله بیان کړي و نو معلومیږي دا چې د پیغمبرانو هغه خبره هم سدي رښتیا دي تاسو په دې آیت کې وګورئ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا بیا به مینس کې سره غلي دي سکتا تاسو تخکاری دي کې لیکلي دي سکتا د دې سکته چې کوم دې د ویلو خپل طریقه ده تجوید په لحاظ سره تجوید په لحاظ سره داسې دي چې کله دې ته مونږ راورسیږو نو خپل صاحب بندو دا به مونږ داسې وي تاسو دې ته لک شانته وقت کې دې قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن دې کې وجه کم دې صابند شي دا سکند 2-3 سکند او بیا به کم دې هذا ما وعد الرحمن دا تجویدی د ویلو طریقه په دې کې دا د دې ته سکته ویل کېږي دا د قران په یوسو زینو کې راغلي دي
إن كانت نبوي دا واقعة إلا صيحة واحدة مگر يودرنا چغوي فإذا هم جميع پس ناگهان بدوي طول پطول لدينا منطرف تبا محضرون حاضر کرشي فاليوم پسنن ارزبا لا تظلم نفس ظلم بنکیگی په هیڅ کس باندې شیئا هیڅ ولا تجزون او بدل بنشي درکول تاسو ته الا ما كنتم تعملون مگر د هغه څه چې تاسو به کول ان اصحاب الجنه اليوم بیا به الله تعالی فیصلو کی نو بعض خلق به جنت ته ولر شي او ځنی خلق به جهنم ته لار شي الله دې زمونږ استاد شمیر د جنت کې او کیا نو دې ځکه اوس الله پاک چې کوم دې د جنت تذکرہ کوي جنت کم زیره د جنت بارک راضی کيو مثلا پدې باندې بنده بیان شروع کینو دا جنت نعمتونه دا نه ختميږي نو بیان د دې چې کوم دې دا اسه دغه دې آسان د جنت تعریف علماء کړي دي ډیر آسان جنت څه ته ویل کیږي وی جنت چھوٹے خدائی کا نام ہے بس یو د الله تعالی غټه خدای دا او په جنت کې به الله تعالی بنده ته یو هر قسم نعمتونه ورکی تو وی جنت یہ چھوٹے خدائی کا نام ہے بنده به وی زما میوه پکار د میوه به ته حاضرېږي بنده به وی زما د فلانکی شی پکار د وخت ټیم به ته حاضرېږي څنګه چې د الله تعالی حکم کیږي الله وی باران دی اوشي بس باران اوشي نو دا سبب په جنت کې الله تعالی دې بنده ته یو مکمل اختیار باور کی نو دا جنت دا دې تعریف شلو او دې ځکه الله پاک د جنت تذکرہ کوي ان اصحاب الجنه اليوم بشک اهل جنت با پنن اورز ماندي فی شغل په مشغول کی وي فاکهون او خوشاله وي جنتیان وجه کم دې مشغول وشي پس کې به مشغول شي بعض خلک چې کم دي د هغي تعلقات خوخي تعلقاتو کې به مشغول شي یاره دا زما پلار دی دا می مور دا دا می خزه دا بعض خلک به کم دي د دنیای چې کم هغه خواهشات دي هغه خواهشاتو کې به مشغول شي آسان طریقې دا او بیا الله فرمای هم وازواجهم او دوی او دی بیبیانه با فی ظلال پسور کې بوي علی الارائک پتختونو باندې متکئون تکل ګولې ناس بوي الله تعالی وجه کم دی جنتی ته بیبیانه باور کې هوري او بیا به کم دی په تختونو باندې کینی او په دغه تختونو باندې به اعلی قسم متکی او غدېګانی به اګدلی شي وي او په دې باندې به قدرتی تور سره چې کم دی سایه به وي سایه سوري نو دې ځکه علماء لیکلي دي چې دا قران چې کله نازلېدلو نو هغه ټیم کې چې کم دی د قران مخاطبین څوک عرب هوا او په عرب کې چې کم دی سوري به انتهایی بنو سوري بالکل بوونه نو دا سوري او اوبو دا د عربو د پر ډیر غټ نعمت دی نو الله فرمایي چې یو به کم دی بیبیان دي ته ملاوي شي نو دا بیبیان مدیده چې کله ملاوي شي د دې بسنګ ناشته وي کسته داسې مجلسونه بلګیدلی وي پاره کې به متکی پراته وي او په دې باندې به کم دی قدرتی سوري وي قدرتی سوري وي او دا به کم دی خپل بیبیانو سره بنده بخپل غبي شبي لګي لهم فيها دوی د پاره فيها په دې جنت کې بوي فاکهه میوه ولهم او د دوی د پاره بوي ما يدعون هغه چې دوی غواړي سلام الله پاک به سلام اچي السلام علیکم یا عبادی هغه طرف ته ذکر دی ګوره په دنیا کې گورنر غټ سړی پچا باندې سلام واچي هر یو سړی وی فلان کی سړی ماته سلام وکړو نو دلته به الله تعالی په خپل به سلام کوي الله دغه سلام مونږ ته برانه نصیب کړي الله به خپل وی السلام علیکم یا عبادی ای زما بندګانو پتا سو باندې رسوي سلامتی بوي فیصله بو شي د جنت نو خلقو د نعمتونه ملو شي نو الله بیا په خپل سلام اچي السلام علیکم یا عبادی نو سلام بوي قولا او بفرمایلی شي من رب الرحیم د مهربان رب له طرفنا وامتاز اليوم او جدا شي پنن اورز باندې ايها المجرمون اي مجرمانو قبر نه خلق را پاسي فیصله چې کله کیږي نو الله به او فرمای وامتاز اليوم جدا شي پنن اورز باندې ايها المجرمون اي مجرمانو الم اعهد ايما حکم نو
درلیگلی الیکم ستاسو طرف تا یا بنی آدم اید آدم اولادا اللہ تعبدو الشیطان چې تاسو عبادت مکوي د شیطان یعنی تاسو اطاعت مکوي د شیطان انه لکم بشک دا شیطان ستاسو د پاره عدو مبین دشمن د ښکارا وان اعبدونی او دا چې تاسو عبادت کوئ زما هذا صراط مستقیم او دا د لار سما ولقد اضل منکم او بشک گمراه کړي منکم لتاسنا جبلا كثيرا ډیر مخلوق افلم تكونوا تعقلون نو آیات تاسو عقل نه لرئ واخر الدعوانا الحمد لله رب